أسمائك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. حضراتو د ټولو نه اول و چې زه او تاسو د الله جل شانه شکر ادا کو چرته موږ کمزوري بے علم بے عمل او چرته د الله جل شانه دا عظیم کلام قرآن مجید دا د الله کلام دی، دا د الله خبرې دي، او الله باوجود د دومره کمزورونه موږ تاسو د خپل کلام ته کینولو. مولانا رومی وی هزار بار بشویم دهن ز مشک گلاب، هزار بار بشویم دهن ز مشک گلاب، هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. وی زکه دا خپل خلا زر پیریم په مشک په عنبر وینځم، خدای زه چې بیام ستانو ولم دا ماته بے ادبی لګي. انو دا د الله په موږ لوی احسان دی چې الله موږ خپل کلام ته کینولو. نو چې موږ د الله شکر ادا کو چې خدای ستا الله لاک شکر دی. انو لئن شکرتم لازیدنکم، الله فرمایي که تاسو شکر وباسئ لازیدنکم، زه به انعامات سیوا کوم. چې موږ به دې شکر وباسو الله به موږ ته انعام سیوا کی، الله به موږ ته د نور نیک اعمال هم توفیق را نصیب کړي، الله به موږ ته د نور عبادتونو د هغې چې دنم توفیق راکړي، الله به موږ ته استقامت راکړي. یو خو د الله شکر وباسو. دویم چې زده کې دا د 100 رکعاتو نفلو نه افضل دی. 100 رکعات تاسو خیالي موږ په روژه کې 100 رکعات تراویح کوو، نو څوک باسي څوک ناستې سوره 100 رکعاته 100 رکعاته بیا. او چې د علم باز دګي یعنی قرآن مجید آیات تا پاسو کو بل په ملامت کو نه ته ملامت کول موږ عمل کو، الله دې زموږ عمل نصیب کړي. نو خنیت د الله شکر او بل عزم زمون بدا عزم وی وی عزائم جن کی پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو. کم سڑی عزم مضبوطی ارادہ مضبوط لری او نظر پا خدا ساتی، تلا تم موج و خیزوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. حالات راضی خدا تو بھی پرواہ نہیں. اردو شاعر وہی حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹا جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑی شوق سے دریا، لیکن کسی
नहीं गिरता چې کم انسان د په الله عزم کو ځان کلندر کو حالات برازي خدا د پروانی نه جمع دا عزمي که دنیا روانيږم خو موږ به د الله کتاب نه پریدو موږ به درس نه پریږدو زموږ یو سړی چې عزم وکي دای د زموږ دا کارونه چلیږي دا کار چلیږي دا سکول دی بل سل مسلې نور راشي خدا الله شان دی چې زموږ عزمي چې یاره په سبق کې به چوټي نه کو نو الله تعالی بیا احوال داسې جوړی تا به نه ساري چې زموږ عزم دی چې ارس کی خو موږ به خپل درس نه پریدو که غمی که خادي او خپل د قرآن درس ته به کینو الله به موږ ته ماحول هغسې جوړی او بل هغه دغلته یو ځای یو ملګري هغه چرس کل چرسو داسې هلکان نوجوانان چې به لیدل نو هغوی به ځان سره کول او سیرګټ به ولا ډاکو ورکو به ولا انو پیسې به ترې نه اخېستې نو چې کله به یې راواړل انو ورته به هغه بیا وایي اوس ځان له ګټئ که اوس ځان له راړئ اوس خپله پیدا کوئ دا ته چا لکه داسې کې وایي زه خو وایم چې د خلکو دا ښځې او دا ماشومان دا هلکان ټول د چرسیان شي چې زه چرسي یم نو استاد صاحب به وایي ښه د یو چرسي د هغه دا عزم او نیت دی چې دا ټول خلک د چرسیان شي او د قرآن یو خادم د قرآن یو عاشق هغه به دا عزم نه لري چې دا ټول د قرآن عاشقان شي نو موږ به نور خلکو ته دعوت ورکو او چې راځئ قرآن مجید ته کینئ دی درس ته کینئ د قرآن مجید انوارات دا خو یو د خدای کلام دی او بحر دی د تمام عالم دپاره د هدایت او د خیر ذریعه ده انو انشاءالله چې موږ بل له دعوت ورکو اول خو به هغه راځي که د هغه اصلاح وشوه عالم شو بزرګ شو دا به موږ له الله اجر راکوي او که هغه نه راځي موږ ته به د دعوت اجر ملاویږي او زموږ خپله استقامت به راځي چې بل له دعوت سړی ورکوي دی په خپله کلکېږي په هغې معنې ښه باقي د قرآن مجید د شروع کولو نه مخکې زموږ استادان ډېرې خبرې کوي خو زه به کوشش دا کوم زه ډېرې خبرې نه کوم زه به داسې ساده ساده خبرې کوم چې داسې خبرې چې تاسو په ذهن کې راځي ګرانې نه وي ډېرې علمي نه وي بس ساده الفاظ وي اوس صرف نن خبره بدې کوم بسم الله باندې بسم الله الرحمن الرحیم د بسم الله معنی د شروع کوم په نوم د الله تعالی الرحمن چې ډېر مهربان دی الرحیم چې ډېر بخونکی دی اوس ستاسو ذهن کې به دا خبره راځي چې ګورئ قرآن مجید الله تعالی د بسم الله نه شروع کړ د قرآن مجید ابتدا بنیادی طور الله تعالی د با نه وکړه با نه حالانکه په حروف تهجی کې ړومبی ټکی دا با نه ده دا الف دی او د الله په نوم کې هم الف دی نو پکار وه چې د قرآن مجید شروع دا هم د الف نه شوې وه انو علما د هغې جواب دا کوي چې اصل کې دا الف چې کوم دی که نه دا نیغ ولاړ دی دکې لویي ده دکې اوچتوالی دی او دا با یعنی دا بی دا ګوره پرته ده دا بی داسې لیکلی شي دا پرته لیکلی شي دا قرآن مجید الله تعالی زمونږ ستاسو د اصلاح دپاره رالیږلی دی او الله د قرآن مجید په لومبني ټکي کې موږ ته دا پیغام راکوي چې ګورې خبردار تکبر نه کوي ځان اوچتو نه ګاڼې د قرآن مجید علم به هله ستا سینې ته دننه کېږي چې ځان خارې کې لکه د با ځان کې عجزي راولې من تواضع لله رفعه الله څوک چې تواضع کوي الله وله پورتوالی ورکوي او چې کم سړی کبر کوي نو سأصرف عن آیاتی الله وایي زه لرې کوم د خپل آیاتونو نه الذین یتکبرون بغیر حق خلق
چې هغه په ناحقه اوچ پوچه تکبر کوي. نو چې کم سړی ځان اوچت ګڼي او بل ته سپک ګوري، الله د دې سینه بنده کړي، هغې کې د قرآن انوارات نه راځي. الله دې موږ د دې نه وساتي ښه. نو الله دې موږ کې عاجزي واچوي. عاجزي دا ده ځان د هر چا نه سپک ګڼل. زموږ د دې بزرګانو دا خاصه ده. د الله نیکان بندګان به ډېر عبادتونه کوي، ډېر به نیک اعمال کوي، خو خانه چې تپوس دې وکړې ځان داسې سپک ګڼي، تپوس یې مه کوه. او اړو اوچتوالی نوم پکې ني. نو الله دې موږ تاسو کې هم دقسې چې دی هغه تواضع، هغه عجزي هغه واچي. یو خبره دا شوه چې بسم الله دویمه دا ده، الله قرآن مجید په سر کې با راولېږله. ولې؟ د قرآن مجید لومبنې ټکې دا با ده. هغې وجه دا ده انسان چې د ټول نه لومبې کم ټکې په خوله باندې راوستی نو هغه با وه. څنګه با وه؟ الله قرآن مجید کې وایي چې کله الله جل شانه د آدم علیه السلام د پشنه پلامان کنده کې دا ټول نسل د آدم علیه السلام دا راوباسو. الله ورته وی الستو بربکم، زستاسو رب نیم؟ قالو دې ټولو خلکو بلا. نو لومبې ټکې خلکو سووي بلا انت ربنا، او خدای ته زموږ رب یې. نو انسان چې کوم لومبې ټکې په خوله راوستی و هغه باو، او هغې کې هغه خدای زردا وعده کړې وه چې خدای زه به ستا تابعدار یم. نو قرآن مجید سر کې با راړه موږ ته هغه وعده یادوي. مولانا رومي وایي کلامی حق بدا گشتا منزل، کلامی حق بدا گشتا منزل، کتایا دہد آعاد اول. زما دا کلام قرآن مجیدو دا دیل نازل شوی دی چې تا ته هغه ړومبی وعده د الست بربکم را یاده کی. نو په بسم الله سره موږ ته هغه وعده را یاده کړه چې ګوره تا الله سره دا وعده کړې ده. باقي سیوا بسم الله الرحمن الرحیم کنز من کنوز الله، دا د الله د خزانو نه یو خزانه ده. او د دې باندې تازه اسرار سوم تاسو خیال کړئ. شیخ صاحب الله دې عمر کې د برکت واچي، هغه اکثریت د بسم الله اسرار وي. او بس بسم الله یو پټه خزانه ده چې کم کار شروع کې حدیث کې راځي کل امر ذی بال لم یبدا ببعر، هغه شی کار چې ذی شان وي او تا په بسم الله باندې شروع نه کو هغه نقصان والی. نو چې د کم کار کې تا بسم الله ووي پای کې برکت ہی برکت ته، خیر ہی خیر دے. ډوډۍ خوري بسم الله نه، اوبس کې بسم الله، هر کار به د بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع کو. نو په دې کې خصوصي برکات د الله په دې بسم الله الرحمن الرحیم کې 19 حروف دي. دا ټکي جوړ ماري دا 19 دي. او د جهنم پرشتي دا 19 دي. کم سړی چې د هر کار نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم وای الله به د جهنم د 19 واړو پرشتو نه الله به ساتي، الله به د جهنم نه بچ کړي. نو بسم الله کې ډیر نورم ډیر اسرار دي. خو بس نن زموږ سبق عملی دا دی چې موږ هر کار شروع کوو د هغې نه مخکې به بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ چې الله څومره زموږ د کارونو له برکت ورکوي. بس تاسو درس به دوره کو چې بعضې ملګري هغې خو به چې ډېرې هغې له به خوند ورکوي، خو نه داسې برابر به کوو چې د دې ملګرو سبق هم پکې کېږي او تاسو تنګېږئ هم نه. الله دې زموږ تاسو خپله رضا نصیب کړي. وآخر الدعوانا سبا به سورې فاتحه وخ. الحمدلله رب العالمین. کریم خدای ته زموږ د ټولو نه راضي شي. الله زموږ د ټولو په حال رحم وکړي. کریم خدای زموږ تقصیرات معاف کړي. الله موږ ته کامل ایمان، کامل رضا، کامل تقوا راکړي. الله موږ ته خپل قربت، خپل معرفت، خپل عظمت راکړي. خدای څنګه چې ستا د کلام ابتدا مبارکه شوه، الله دا ټول ملګري، الله دا مشران، الله د دې په عمر کې برکت واچي.
الله موږ ټول له استقامت راکړي او د اختتام پورې موږ د قرآن مجید په دې درس کې یو ځای کېنې او بیا خدای موږ په جنت کې هم ټول یو ځای کې الله زموږ د ټولو نه راضي شي. الله موږ ته خپل قربت راکړي، الله موږ ته خپل معرفت راکړي. خدای دا مرکز الله تعالی دا زموږ د شیخ المشایخ قطب دوران حضرت مولانا عبدالمالک صاحب دامت برکاتهم العالیه، الله دا دغه زنده کرامت ته الله تعالی د دې نه عزلوی پیس خور کې الله د دې څومره ضروریات چې دی خدای د غیبونه برابر کې الله دا در شیخ سے په ژوند باندې الله په تعمیراتی او په تعلیمی دواړو سلسلو کې الله دا عروج ته ورسه. زموږ د درد څومره مشرکا دي الله د ټولو سینې د قرآن مجید علوم ته کلاو کې، څومره مشران دي الله تکثیرات معاف کې، څومره ځوانان نورونه دي الله ځوانای کې دین د پاره برکت واچي، څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمل کې، کورونو کې څومره زنانه او غوږی خدای الله ته دیندار او پاکباز ولري. الله موږ خپل قربت او معرفت راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم.